د محرم الحرام د روزو ډیر زیات فضیلت ته اسه خو په دغه میاشت کې هر عبادت دا قابل قدر او باعث فخر ده خو په دغه میاشت کې د روزو نیولو ډیر زیات ترغیب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده په دا کې څو روایت تاسو ته پیښ کوم د یو روایتونو د یو احادیثونو د محرم الحرام د روزو فضیلت ثابتېږي هر انسان ته پکار ده هر نارینه او هر ښځه ته پکار ده چې هغه د محرم الحرام د روزو اهتمام وکړي خصوصا 9-10 محرم الحرام 9 یا 10 دا دوه ورځې انسان ته پکار دی که ډېر مشکل هم ورته هغه د دغو روزو نیولو اهتمام وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد ده وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وای د رمضان مبارک پر روزو نه بعد په ټولو نه بهترین روزې د الله د میاشتې د محرم روزې دي د رمضان مبارک د میاشتې روزې دا خو فرضي عبادت ته دا خو فرضي دي د یو خو ځان ته مقام د بلې روزې د مقام نشته خو رمضان مبارک نه بعد چې غټ مقام کوم روزې تاسیس شوی دا کوم حیثیت ورته تاسیس شوی دا کوم مرتبه ورته ملاو شوی دا کوم زیات فضیلت ده هغه د محرم الحرام دی روزو ده دوم حدیث حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا روایت توای ک یو انسان د محرم الحرام یو روزه هم ونیوله د دغه وی روزې په بدله کې بعد د تدوی میاشتې ثواب ملاوي نو دا داسې ده لکه د انسان چې پوره میاشت روزې نیولې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما وای کچا د محرم الحرام یو روزه هم ونیوله یو ورځ هم روزه ونیوله د تبع د هر ورځ په بدله کې د 150 روزو ثواب ملويږي نو دا څومره د فضیلت ولا خبره ده چې یو سړی د اهتمام وکړي دا میاشت ټول روزه ونیسي یا 15 ورځې ونیسي یا 10 ورځې ونیسي نو د دې ډیر زیات فضیلت ته ډیر مقام او ډیر اجر الله تعالی په انسان ته په دې روزو باندې ورکوي بیا په دغه میاشت کې الله تعالی یو خاص ورځ هغه یوم عاشورا چې هغه ته 10 محرم هم ویل کیږي دغه یوم عاشورا ډېر غټ امتیازي مقام الله تعالی ورته ورکړی ده او د دې ډېر زیات فضایل دي او دغه روزه د نیکۍ حاصلولو ډېره بهترینه ذریعہ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله وای کوم انسان چې د 10 محرم روزه ونیسي الله تعالی دته د تیر یو کال صغیره ګناهونه معاف کوي څومره غټ فضیلت ده څومره غټ الله تعالی اجر په ورکوي چې صرف یو روزه څوک ونیسي دغه یو روزه دومره فضیلت ته چې تیر یو کال صغیره ګناهونه به الله تعالی ته معاف کوي او بل روایت کې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا فرمان ده ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان صحیح بخاری کې دا روایت موجود ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د رمضان مبارک د میاشتې او د سم محرم د ورځې د روزو نیولو ډېر زیات اهتمام کوو د رمضان مبارک د میاشتې د روزو نیولو هم ډېر اهتمام کوو ځکه چې فرضي روزه وه او د 10 محرم د روزو نیولو هم ډېر زیات اهتمام کوو په دې کې اوس یوه خبره بله په ذهن کې کېنوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه روایت هم د صوموا یوم عاشورا وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما او بعده يوما دا د عاشورا چې کوم روزه وه دغه یهودو هم نیوله بیا د 10 محرم چې کوم روزه ده بیا پانه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حکم مونږ ته وکړو چې تاسو د 10 محرم سره د 9 محرم روزه هم نیسئ یا د 10 سره د 11 محرم روزه هم نیسئ چې په دغه وخت کې د يهودانو مخالفت راشي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صریح الفاظ دي خالفو فيه اليهود چې په دا کې تاسو د يهودانو مخالفت کوئ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مطلب دا ده چې تاسو د عاشورا روزه د هم نسی او د يهودانو مخالفت کوئ او په دا نه مخکې یو روزه ورسره نسی یا په دا نه ورسته یو روزه ورسره نسی. بهرحال د ټول بیان مطلب دا ده چې د محرم الحرام د اسی روزو نیولو ډیر زیات فضیلت ده. که چا په دغه میاشت کې صرف یو روزه ونیوله د هرې روزې په بدله کې به الله تعالی د یوې میاشتې د روزو نیولو ثواب ورکوي. او بیا په دغه میاشت کې نم محرم لسم محرم د دغه ډیر زیات فضیلت ده. نم لسم محرم روزې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترغیب هم بیان کړی ده چې تاسو نسی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل هم د روزه نیوله. دا معلومه شوله چې هر انسان د کوشش وکړي چې نم او لسم یا لسم او یو لسم محرم باندې روزه ونیسي او فضیلت هم حاصل کړي. الله تعالی طرفه چې کوم مقام او کوم نیکی ورته حاصلېږي هغه هم انسان حاصلېږي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته د روزو نیولو توفیق را نصیب کړي.